او کوم انسان چې سلور نور اعمال په دنیا کې الله رب العزت په دغه قبر د جهنم کند ورته ګرځي. علما فرمای چې کچیر یو انسان په دنیا کې درواغ یې دغه درواغ د انسان د دنیا او د آخرت د تباہی ذریعہ ده او د دغه درواغ په وجه به الله رب العزت دغه قبر دته تنګي او د قبر به د جهنم یو کند ورته ګرځي. ځکه الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایلی لعنت الله علی الکاذبین، په درواغجن سړي باندې د لعنت. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي راځي یا رسول الله مسلمان زنا کولای شي؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې زنا د مسلمان نه کیږي. غلا تیر کیږي؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي غلا تیر کیږي. یو څو نور غټ غټ ګناهونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي ذکر. اخر کې ورته راځي یا رسول الله مسلمان درواغ یې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایتو کې راځي ملا ټیکې لګول او راوچت مسلمان درواغ نشي ویلای. هر بد عملی دی مسلمان نکیزی او الله رب العزت هغه مسلمان ته د توبې په وجه سره مغفرت کوي، لیکن مسلمان به درواغ نه یای. دا د مسلمان شیونه ده. مسلمان او درواغ په منځ کې تفاوت ته تضاد ته سره ضد یو سړی به مسلمان یا درواغ دی وایي، دا نشي کېدای. نو د انسان د قبر د عذاب ذریعہ او د آخرت د هلاکت ذریعہ اول نمبر درواغ. کوم انسان سے درواغ یای دی په خپل ځان باندې د قبر عذاب راولي، دی په خپل ځان لپاره د قبر هغه تنګوالی راولي، دی په خپل ځان باندې قبر تنګي، دی خپل ځان لپاره د قبر عذاب تیارولو ته د قبر عذاب جوړولو ته لګیا، د قبر عذاب جوړوي په دنیا کې. دریم نمبر علما فرمای خائن سړی خیانت چې څوک کی امانت ور سره کې خول څه خبره امانت ته، مال امانت ته، شی امانت ور سره کې خول څه وای دا خیانت کی. دغه خائن سړی دغه انسان هغه څوک چې دی د قبر عذاب د ځان لپاره تیاری. څلورم نمبر علما فرمایي چغلخور د دوه مسلمانانو په منځ کې څوک شیطانی کی. دو مسلمانان په دعوه سره راولي، اصلاح د مسلمانانو په منځ کې نه کی، مسلمانانو په منځ کې فساد پیدا کوي، مسلمانان دی او بل ضد ته تیاری او بل سره په جګړه راولي، د دوه مسلمانانو په منځ کې فساد خپروي، د دوه مسلمانانو په منځ کې دشمنی غورځوي. دغه مسلمان دغه انسان هغه څوک چې الله رب العزت په دته د قبر عذاب ورکوي. څلورم نمبر د خپلو بولو نه ځان نه بچ کوي، جامع مرداړي د خپلو متازو نه ځان نه بچ کوي. ځکه یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اس باندې روان، په سورلۍ باندې سپور روان، دوه قبرونه رااله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورلۍ ټوپ واچو. صحابه فرمایي چې قریب و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل سورلۍ نه غورځېدلی. نبی علیہ السلام را کوز سویا او یو شین بوټی راوشکاو، هغه بیا مات ک، په یو قبر یې مودراو، په بل قبر یې مودراو. صحابه پوښتنه کی یا رسول الله دا خو دې عجیبه کار وکړ، دا ولی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې په دغو دوه قبرو په خاوندانو باندې عذاب ده، الله رب العزت په عذاب رانیولي ده اگر کدی مسلمانان. یا رسول الله د چی شي په وجه باندې عذاب ده؟ یو چغلخور. و نبی علیہ السلام فرمایي اگر که دومره غټ یا ګناهونه نه دي د تاسو په نظر کې، الله رب العزت قبر عذاب دیت ورکوي د چغلخوري په وجه سره. دا یو چغلخور ده، دو مسلمانانو په منځ کې به شیطانی کړ. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا دوم قبر چې کوم ته الله رب العزت عذاب ورکوي دا هغه څوک چې خپلو متازو نه به ځان نه بچ کاو. ځکه چې له دې ګندګۍ نه انسان ځان بچ نه کی نو ټول نیک اعمال تباہ و برباد، ټول عبادتونه تباہ و برباد. ځکه د عباداتو لپاره طهارت پاکی دغه شرط ده. نو کوم انسان چې دغه څلور کارونه کی دی د خپل قبر عذاب د خپل ځان لپاره تیاری.